بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زما عزتمندو اکثر ملګري هغه میسجونه کوي یا مسنجر باندې کوي یا کمنټ کې کوي یا په واتساپ باندې کوي، د هغې په غاښ باندې درد وي او داسې درد وي چې هغه بالکل ناقراره وي او بیخي کلار نه راځي د غاښو درد. نو هغه غریبان ډېر تکلیف کې وي، داسې چې ډېر ډاکټران له هم تللي وي، دغه رنګه ډېرې دوايانې هم استعمال کړي وي خو فرق نه راځي. زما عزتمندو که د کم ملګري په غاښ کې چینجي شوي وي چې مطلب غاښ کې چینجي وي او هغه نه دې ان ټایم هغه بېچینه وي، بېسکونه وي، دته خوب نه ورځي، دته آرام نه ورځي، نو دغه کس ته پکار دی چې شړشم تیل دې راواخلي او دا دې ښه ګرم کړي او لږ شانتې مالګه دې پکې واچوي، لږ شانتې مالګه. بیا دې دغه کې د مالوچ چې کوم دی روي، دغه مالوچ چې دغه تیلو کې ډوب کړي، ګنده دې کړي او دغه مالوچ دې بیا راواخلي چې کوم غاښ باندې درد وي، کوم غاښ کې چینجي وي، نو هغه غاښ کې دا مالوچ چې کوم دی کم از کم 10 منټه یا 15 منټه دې پکې کېږدي. انشاءالله العزیز دغه سره به د دغه غاښ کې چې کوم چینجي وي د الله تعالی په حکم باندې دغه چینجي به د دنه ورسره ختم شي. خو بهتره خبره دغه ده که دې په دغه صورت تیلو باندې د ګرمولو نه پس صورت فاتحه په 41 مرتبه ووایي او چوف کې پي، نو انشاءالله العزیز د په غاښ باندې به عمر کې هم درد رانه شي دغه غاښ باندې. نو دغه ډېره بهترینه وظیفه ده او الحمدلله ما ډېره خپله ازمو کړې ده. ډېر مریضان داسې راځي د هغې غاښونو دردونه کوي، بالکل نه ښه کېږي، هغې ته دغه ټوټکه مونږ ښوولې ده، الله تعالی ورته شفا ورکړې ده او الله تعالی دې وکړي چې همدغه رنګې کامله شفا مونږ او تاسو ټولو ته الله تعالی راکړي او دغه بیمارونه او دغه ناګهانه بیمارونه الله تعالی مونږ له نجات راکړي. نو دغه وظیفه مخکې ملګرو سره شیر کړئ، د څه پته لګي کوم ملګری داسې وي چې هغه غاښونه کې چینجي وي یا غاښونه درد کوي، نو دغه نه به ده محفوظ شي. الله تعالی دې زموږ او تاسو حامي و ناصر وګرځېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.